السلام علیکم ګرانو کتونکو، زم تفهیم زم فضل نبی. ګرانو کتونکو، مونږ په مانکی شریف کې موجود یو. د مانکی شریف په ټاپ باندې ډېر پرفضا ماحول او پرسکون دی. د مانکی شریف په غر باندې چې مونږ دې ته همیشه پکنیک پوینټ وایو، هغې کې موجود یو. مانکی شریف نن د یو غټ تحریک مونږ به وایو آغاز شو. د ګڼمه د نوښار په سیاست کې د یو هلچل جوړ شو او خټک هاوس کې د پرویز خان او لیاقت خان د روغې په سلسله کې چې کوم جرګه وه، نو هغه یو ډېره غټه جلسه کې بدله شوه. زرګونو خلکو هغې ته راتګ، د زرګونو خلکو هغې کې شرکت او هغې ته د مختلفو علاقو نه کارکنانو راتګ، دا د نوښار د سیاسي جماعتونو دپاره او خاص کر د حزب اقتدار دپاره د خطرې ګنټي ووالی شوه. په دې جلسه باندې به خبره کوو. دومره ګڼ تعداد کې دلته خلق راغلي دي چې 2 غنټې تقریبا د جلسې اختتام نه پس تر اوسه پورې روډ هغه بلاک دی او د جلسې شروع کېدو دپاره هم چې د پېښور نه کومه میډیا راغلې وه، نو د هغوی ګاډي په لاره کې ایسار وو. نو زه ګڼمه دا د نوښار د سیاسي رخ د تعین هغه هم یو جلسه کېدی شي، د هغې حوالې سره لایحه عمل، د هغې حوالې سره راتلونکې فیصلې به د خټک برادران د دوی په سر باندې وي چې څه فیصلې کوي. فضل نبي صاحب څه به وایي؟ تفهیمه څنګه چې نن دا کومه جلسه وشوه، ټول سترګې دې جلسې ته وي. سترګې به ته موږ وایو چې سترګې جلسې ته وي چې او د 2 ورونو چې کوم دا روغه شوي ده، دا پاور شو به خلک به دا کامیاب کی که نه کی. یقینا که مونږ وګورو، آزاد ذرایع سره مونږ خبره وکړه، که مونږ به خپل سترګو باندې یقینا خلک مونږ ته به هر څه وایي، څوک به لفافه صحافي وایي، څوک به هر څه. خو نن حقیقت چې کوم مونږ وکتل که نه، نو واقع ده چې جلسه چې کوم ده نو هغه ښه پاور شو چې کوم ده هغه بالکل کامیابه وه. او ورسره چې کوم هغه خطاب وکړو، هغه خطاب چې کوم غیر سیاسي او دغه وکړو، خطاب یې وکړو چې هغه تنقید هم وکړو په پارټو باندې، د خاص تر په خپلو کوم سابقه د پارټي هغې باندې تنقید هم وشو. وسره هغه دا وایي چې موږ به د هلته اپوزیشن کردار ادا کوو. پرویز خان د خپل سپیچ کې وایي چې موږ به دلته د اپوزیشن کردار د ژوندي چې هغه چې لږ مطلب چې نور پارټۍ موږ وګورو، نو هغه چې کوم دی نو هغه د پی ټي آی د دې د اپوزیشن کردار نشته، نه هغه شان د دې خلاف کوم عادل دی امن او امان صورتحال چې کوم دی یا نور څه داسې خبرې کېږي، نو په هغې باندې نور پارټۍ ډېر همیشه غلي دي، ډېرې غلي دي. خو دی وایي چې موږ به د 2 وروڼو چې کوم موږ د مخکې د موږ قوت کما تقسیم شوی د موږ قوت شو او موږ دا دغه چې کوم دی نو د دې یو تحریک آغاز به موږ کوو. موږ د خپل اواز چې کوم دی نو هغه موږ کور په کور. فضل نبي صاحب اندازتاً څومره کسان به وو چې که موږ اخر د مختلفو سپیشل برانډ سره او د نورو ذرایع سره موږ کوم خبرې کوي، نو دا چې 95 تر 6000 پورې دا داسې خبرې راځي. خو خلک وایي چې دې نه زیات خلک وو، ځکه جلسهګانې چې کوم دی نو هغه بار خلک وو. هغه تاسو څنګه وکتل چې جلسه 1 غنټه مخکې ختمه شي او موږ لا دلته سپد نو جلسه لکه دمه نه لکه مونږ وایو چې د پرویز خان باندې هغه کم د دې چې کم عملګرو، نو هغه ملګرو اعتماد وکړو او هغه بیا یو ځای ورشول. یقینا جلسه چې کوم نو هغه دلته کامیابه. که دلته مونږ وګورو د دلته پی ټي آی جلسه د دغه شوي ده، د جی واي جلسه شوي ده، پیل پارټۍ شوي ده، د دې شوي ده، د ان پی شوي ده. نو د هغې د صف جلسه وه چې په هغې باندې به کارکون مطلب چې ډېر به زور و شور به هغې کې به کول، هغې کې به وسایل د کول. خو دا خبر هم کېږي چې نن ټول خلک په خپل وسایل باندې راغلي ده. لکه که مونږ د اکبرپور نه والو حکومت نو او د حکومت لکه د حکومت کې به مخکې د جلسې کول نه به ډېر په اسانه جلسه کېدی به، به راوتې به مختلفو خو نن دی په خپل دغه باندې قوت په خپل وسایلو باندې خلک راوتي دي. یقینا دا دغه خبره ده. ډېره مهرباني. ګرانو کتونکو، دا ما چې څنګه وویل چې د حزب اقتدار دپاره هغوی دپاره چیلنج هم شو، هغوی دپاره راتلونکي وخت کې یو د خطرې ګنټي ده، ځکه چې د اپوزیشن د تحریک اپوزیشن د کردار ادا کولو د اعلان دا خطرناک او شاجي صاحب مونږ سره دلته موجود دی. صاحب څنګه چې فضل نبي صاحب وایي چې حقیقت خبره تنقید خو هسې تنقید خو هر څوک کوي که نه، په کور کې ناستي بس موبایل یې راغشتي یا لیکل کوي چې دارې. خو مونږ په خپلو سترګو باندې وکتل، اول خو چې لاړو نو کرسۍ خالي وي، پرویز خان هم پریشان چې کسان لاني راغلي. خو چې کوم مونږ وشماره وکړه او بیا مو کرسۍ وکتل، بیا مو را خلک وکتل، دا خلک ډېر را حقیقت خبره چې جلسه خضره نه وه
په دې وخت کې زر کسان قسم دې که څوک راغونډ شي پی ټی آی زه دا نه وایم پی ټی آی درنې کوي یو ایم پی له ټاکس ورکړي بل له به ورکړي ای ټول 200-300 کسان نشي راغونډ خو په دې وخت کې دا څه وجه وه دا هغه وجه نن سبا مهنګایي ده لوډ شیډینګ دی اسپتالونو کې میډیسن نشته یعنې زه تاسو وایم چې اقربا پروریا شوکې ډاکې امن و امان بلکل بدترین حالات دي خراب دي ځکه خلک نن پریشان لري او نن خلکو دا فیصله وکړه چې راشه دا پرویز خان نوم ورته یاد شو چې راشه دا جلسو کې خو نن شرکت خلک مجبوره شو ځکه راووتو دې جلسې نه راغلو خو جلسې دا یاد ساته د نن وخت په وخت کې ښه کامیابه جلسه وه کامیاب ترین جلسه وه کم چې فکر خو د هغې نه بل زیات خلک راغلو زیات خلک ول راغلو او پوره رزیلې جلسه وه او ډېر ای په خپله په خوشحالۍ اظهار هم وکړو او که مونږ ووایو دا میډیا دا کم سوشل میډیا را الکترونیک میډیا را دا فکچر وګورئ دا ویډیوګانې وګورئ د دنیا خلک ول راغلي او هغوی دواړه رویانو او خبرې بیا پکې ډاکټر عمران هم ووایي او حقیقت خبره ده چې تر اوسه پورې دی حکومت کارکردګي هغه وایي چې دا صفر خلک مجبور شو خلک مسره وته خلک به یو ځای خو ته لیډرشپ پکار و لیډر ولا پکار و سالار ولا پکار و هغه نو چې سالار هغه اعلان وکړو او هغه د خپل دغه نه آغاز وکړ خپل خټکه وسته او موږ دا خبره مولوي حافظ صاحب دا یاد ساته په را روان د 4 سالو کې هغه خبره وکړه چې را روان 4 سالو کې به تاسو پورا په هر څه باندې نظر ساتي تنقید به کوئ او موږ به اپوزیشن کردار ادا کوو خو یو دا زه دا خبره کوم او دا ذهن د ماله خبره او خلک هم دا وایي چې آینده ستا جمعیت العلماء اسلام او ان پی پرویز خان به او دا دومره فعال جماعتونه به جوړ شي چې طریق انصاف ته به ټول یو ځای شي او هغه دا وایي چې طریق انصاف له موږ شکست ورکړو دا کلیپ به تاسو ریکارډ ساتئ چې دا به کېږي او دا را روان مستقبل کې لکه پرویز خټک دا په خپله ویلي او خلکو ته یې ویلي چې بهی داسې د جماعتونه فعال کوو که جمعیت دی که ان پي ده او څه به یو ازاد سیاسي الیکشن کوو خو چې کم دې کې موږ د پي ټي له شکست ورکړو چې پي ټي د خیبر لپاره موږ وکړو ولې چې پخواني وي ټول تباه برباد ګرانو کتونکو دی خبره وکړه چې د خلکو تنقید او خلک بس خلک یې سم وایي زموږ خبره بنیادي طور باندې زمانه زیات تنقید په پرویز خټک هغه بل چا نه دی کړی خو چې کوم حقیقي نقشه وي او حقیقت او تاسو ته په دې سکرین هم ښکاري او هغه به تاسو ته په مختلفو ذرایعو باندې راځي په هر حال زمونږ چې کومه تجزیه بېلګه تبصره او په حقیقت باندې مبني خبره ده نو هغه مونږ کوو د نوښار مانکینه نن د یو نوي سیاست آغاز شو د یو نوي تحریک آغاز شو چې راتلونکي وخت کې به دا پاکستان تحریک انصاف دپاره د سختو مشکلاتو باعث شو